الرحیم کتونکو نن راغلی یم بڼګي ته. بڼګي کوم چې د ناوګۍ سایډ ته دی او دغې طرف نه چې دی نو یو کچا غوندې کې روډ بره دې غر ته راختلی دی. بره په بڼګي کې چې دی نو د پکنیک لپاره زبردست سپاټس دي. مونږ لاندې چې دی راختو نو ډېر خلک ناست ول، هغوی چې دی نو خپل پکنیک انجوای کوو. نن د جمعې ورځ ده نو ډېر خلک راغلي دي. بله دلته چې دی نو په لاره کې یوه چینه ده چې د هغې پورې به خامخا که د چا اوبه پکار وي. د اوبو نه بعد چې تاسو څومره هم بر راخیږئ نو د هغې نه بعد اوبه نشته، تاسو به ځان له چې دی نو د هغه ځای نه ستاسو سره که کولر وي، که ستاسو سره بوتل وي، که ستاسو سره چې دی نو نور څه هغې نه به تاسو ډکوئ او بره به خیږئ. مونږ اوس راغلي یو بڼګي ته. بڼګي ډېر زبردسته علاقه ده. مونږ چې دی نو ډېر چاپېره وکته. تاسو ته هم ښیو په دې خپل سکرین باندې چې تاسو بڼګي وګورئ او د بڼګي نه خوند واخلئ. دلته چکر راغلو، ډېر ښکلی ځای دی او خاموشه دی، ډېر ښکلی صفا ماحول دی، شنه شنه بوټي دي پکې، ونې دي پکې، مزهناک ځای دی. بل دا زما فیملي والا ته هم دا خوښ دی چې راشي دلته کې ښه پر امن ځای دی. خپل چکر له پکې ښه ښکلی راځي، خپل چکر پکې ښه ښکلی دغه کولی شي. حکومت دی له یو ترجیح ورکړي. ښه سیل سپاټې ځای دی، ښه ښکلي سیندري ده او لوک دی ماشاءالله. او زمونږ ګاډی هغه ځای ولاړ دی، خو دې لارې د وجې نه چې دی دا لاره ډېره ورانه ده. دا لوکو ټي پلانول غواړي چې حکومت چې دی دونه څه انویسټمنټ دلته وکړي چې یاره خلک راځي او دا روډ چې دی ښکلی رخ شي. اوس خو چې دی د خلکو محنت کړی دی یا حکومت یا څه سکیم، خو مطلب لا صحیح نه دی. بل ښکلی ځای نشته. ښه فیملي والا کسان چې راځي نو مطلب لکه څه مسله نه وي. دا خلک باشنده چې کم دی خلکو سره ډېر هیلپ کوي. دغه ځای موږ بوتلې رااخیستې وې چې یاره څه نمونه تاسو ته څه تکلیف وي یا اوبو څه ضرورت وي، موږ ته ټلیفون نمبر یې راکړو چې لکه هر وخت ټلیفون کولی شي موږ به درته اوبه څه سامان پکار وي موږ به درته. نور ښکلی ده، چکر دپاره ښه ښکلی ایون ځای دی، لیکن چې دا روډ برابر شي ښه ښکلی شي نو هر سړی به دې ته توجه کوي، راځي به. شنه شنه بوټي دي، شنې شنې ونې دي، نختر ښکلي بوټي ولاړ دي، ښکلی شین ماحول دی، ښه ښکلی د سیل ځای دی. دا و نننی پروګرام په بڼګي کې
کوشش وکوم چې داسې نور هم ښکلي ښکلي ځایونو ته لاړ شم او د هغې عکس بندي وکړم یو بل پروګرامه پورې خپل هوسټ واجد خان له ورکړه اجازت د الله په امان